نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يبعثون على نياتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم. عزتمند مسلمانانو ورونو، د اخلاص باره کې څه وضاحت او بیان موږ شروع کړو. مخکې موږ آیاتونه ذکر کړل، بیا هم احادیث مبارکه ذکر کړل، او اوس به هغه ذکر کوو چې د اخلاص په وجه باندې انسان ته نجات او کامیابی میلاوي او که نه میلاوي. یعنې کله چې انسان یو عمل په اخلاص باندې وکړي، نو د اخلاص په وجه باندې به د انسان ته په دنیا کې څه خلاصۍ میلاو شوی دی او که نه دی میلاو شوی. نو الله رب العالمین فرمایي چې الله ستاسو غوښو ته او ستاسو وینې ته نه ګوري، بلکې ستاسو الله رب العالمین ته ستاسو تقوا رسي، چې تاسو کې څومره تقوا او څومره اخلاص دی. دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړو چې د خالص عملونو د وسیلې په وجه باندې انسان د مصیبت نه خلاصيږي. کله چې انسان یو خالص عمل کړی او دا د عمل الله رب العالمین ته وسیله کی، نو الله رب العالمین د عمل د اخلاص په وجه باندې دینه مشکلات لري کوي، مصیبتونه لري کوي، او الله تعالی د اخلاص باندې عمل کولو والا د اخلاص او برکت باندې د انسان نه مصیبتونه ختمي، غمونه او پریشانی په ختمي. او په دې باره کې چې یو درې کسانو او هغه په منځ کې اخلاص پیدا شو، او د اخلاص په وجه باندې په هغوی باندې مشکل راغی، مصیبت راغی، او خلاص میلاو شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلو چې په مخکې زمانه کې یو درې انسانانو چې د شپې وخت راغی او په هغوی باندې تیز باران راغی. نو تیز باران په وجه باندې هغه یو غار ته پناه واخیسته او یو غار ته لاړ. نو او په دې غار په خوا په خوله ته یو غټ راغی او هغه پې راپرېوتو، د غار خوله بنده شوه. مطلب دا را چې د انسانانو د وتو هېڅ انتظام نه و. نو چې کله دې دا خوله بنده شوه، نو په دې کې یو کس دا وویل چې لا ینجیکم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله تعالی لصالح اعمالکم، چې د دې غټ کاڼي نه او د دې غټ نه تاسو ته چې خلاصۍ میلاویږي، تاسو ته بچ کېږئ، دا په دې باندې بچ کېږئ چې موږ تاسو خپل خالص عملونه چې کوم دي الله تعالی ته وسیله کو، په هغه باندې دعا وکړو او دا دعا په وجه باندې دا بچ کېږو. نو په دې کې یو ویل چې ربه زما خو مخکې نه کاروبار د ګړو بیزو او د ګړې بیزې مې سره ولې، د ګړو بیزو روزګار زما و. نو په دې کې زما یو ګډبه و، یو څوکیدار و، یو د دې ګړو بیزو ملازم و، او هغې ما دا ګړې بیزې سره ولې او دا ملازمت پې کوو. نو یو ورځ نو دا ګړې بیزې دا ملازمین او نور ملازمین زما سره و، نور مزدوران او نوکران زما سره و، خو د ټولو ما پیسې ادا کړې، خو دا یو انسان پاتې شو او د دې دا مزدوري زما د ما ته پاتې شوه. او بس دا د ګړو بیزو یا عام یو مزدور او دا مزدوري راسه کوله، او نور مزدوران له پیسې ورکړې، دی یو مزدور ته پیسې پاتې نه شو. دې مخکې واقع کې زه غلط شوم، ما تفصیل لا بلې واقع بیانوم، خو بیا پکې دا راغی چې د یو مزدور مزدوري ما ته پاتې شو، په هغه باندې د انسان دپاره ما ګړې بیزې او دا واخیسته، د زراعت او د پټو او د دې کار مې ولې شروع کړو. یو وخت راغی چې د هغه ګړې بیزې ډېرې زیاتې سیوا شوې او هغه له ما مزدور ونیوه، داسې هر څه ډېر زیات شو، د ګړې بیزې د هغه د مزدورۍ په وجه باندې سیوا شوې. نو دی یو ورځ راغی ما ته یې ویله چې ای د الله بنده ما له خپل حق راکړه. نو ما ورته وویل چې دا څومره اوښان او غواګانې او غویان او ګړې او بیزې چې دي دا ټول ستا دي، دا ټول به د خادمان او د غلام ستا دی، دا بوځه. نو ده ما ته وویل چې ما پسې مذاق مه کوه، خندا مه کوه او ما له دا راکړه. ما ورته وویل چې بلکل یقیني دا ستا دي، او ما هغه له دا ورکړه او هغه لاړ. نو اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهي ففرج عنا ما نحن فيه. اے الله تعالی که دا کار ما ستا د رضا دپاره کړی، نو ستا د رضا په وجه باندې ما تر دې مونږ تر دې ګټ نه خلاصې راکړه.
نو کدا کار مونږ د الله د رضا لپاره کړی نو زمونږ نه دا کاڼی لرې کا او مونږ ته نجات راکړه. نو دې انسان د خبرې سره ګټ لږ کم شو. دویم دا وویل ای ربه زما ګډې بېزو روزګار او ګډې بېزې مې سره ولي. نو یو ورځ زما داسې اتفاقي طور زه لاړم او دغه ګیا او د خشاک د هغې ډېر لرې شو او زما به د دې ګډو بېزو نه شوده راولشل بیا یې خپل مور او پلار له ورکول خپل بچو له مې ورکول. نو چې یو اتفاقي طور یو ورځ ډېر لرې لاړم او چې رالم واپس زما مور او پلار وده وو او ما د ګډو بېزو نه شوده راولشل دا ما خوا ته ونیول او دا بچي زما په دې خپو کې ما ته چې کوم دی دا رغړېدل. خو د سهاره پورې چې کله زما مور او پلار راپاڅېدل نو هغه له ما دا ورکړو او مور او پلار مې وڅښل د هغې نه بعد مې بچو له ورکړل. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. که الله دا کار ما ستا د رضا دپاره کړی او تا قبول کړی نو زمونږ نه دا کاڼی لرې کړه مونږ ته د دې نه کولاوالې راکړه. نو دا کاڼی لږ نور هم دغه شو. حاله هرڅ دا چې د وتو لار پکې نه وه. یو درېیم پکې دا ویل چې ربا نو زما د بل پکې دا ویل چې زما د تره لور و هغه زما ډېر زیات محبت او مینه مې ورسه وه. نو ما چې د هغې نه د خپل خواهش پوره کو او هغه زما په قبضه کې راله نو د قحط صالح زمانه وه هغه ډېره مجبوره وه. د مجبورۍ تحت زما مخې ته کېناسته او زما نه درخواست وکړو د قرض او مثبت مطالبه دا وکړه تعالی زه قرض درکړمه خو زما څه به دا کار کې. نو په 120 دینار باندې موږ د هغې شرط ولګاو او هغه ما هغې له ورکړې و هغې دا جسم ما ته حواله کوو یعنې د هغې نه خپل ما حاجت پوره کوو. نو چې کله دې کار یاده ما وکړه نو ده ما ته ویل چې اتق الله د الله نه ویرېږه او دا خپل دا پردی خاتم دا مه مسته کوه دا مه خرابوه او د دې امانت دی دا پردی امانت دی دا مه ضایع کوه او دا ستا دپاره حلال نه دی او بس زما له خوا نه پاسه. وایي زما ډېر زیات مینه وه محبت مې و خو دې چې کله دا خبرې وکړې نو دې له ما ټولې پیسې پرېښودې او هغه اشرفۍ دا مې ورته معاف کړې. نو هغه انسان دی اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. الله تعالی کما دا کار ستا د نظاره لپاره کړی نو زموږ نه دا لرې کا او موږ ته دا لار کولاو کا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې درې واړو کله دا خپل اعمال دې ته پیش کړو نو الله رب العالمین د دې عملونو هغه اثر ښکاره کو او دې درې واړو انسانانو ته مصیبت لرې شو او الله رب العالمین چې دیو کوم اخلاص کړو او اخلاص الله قبول کو او الله رب العالمین دې ته د هغه نه خلاصې ورکړو هغې راووتل کاڼې د هغه نه لرې شو خو دې خوشحالۍ راووتل. دیو جن نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجه الله. الله رب العالمین هغه عمل قبلی چې کوم عمل خالص د الله رب العالمین د رضا لپاره شوی او چې د خالص د الله رب العالمین د رضا لپاره نه شوی نو هغه عمل الله رب العالمین نه قبلی. نو په کار دا ده چې موږ او تاسو په دنیا کې کوم اعمال کوو نو هغه عملونه وکړو چې د هغه عمل کې اخلاص ډیری او د اخلاص په وجه باندې موږ ته کامیابی میلاو شي په دنیا کې راته هم او په آخرت کې هم. آخر میں ایک بار پھر میں ان ساتھیوں کو اور ان بھائیوں بہنوں کو اردو میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلی ویڈیو کی طرح آپ کے لیے بھی یہ کلمات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے سپورٹر ہیں اور آپ ہمارے معاون ہیں اور آپ ہمارے مددگار ہیں تو لہٰذا آپ پچھلی ویڈیو کی طرح آپ بھی اسی طرح اس ویڈیو میں لائک کریں کمنٹس کریں اور جو ساتھی نہیں ہے تو سب کو میں درخواست کر رہا ہوں کہ ہمارے چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹس کریں. تو انشاءاللہ آگلی ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ یا اسی موضوع پہ یا اس کے علاوہ دوسرے موضوع پہ انشاءاللہ بنا کر آپ کو پیش کروں گا. آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا بھی کرے اور ہمارے اس چینل کامیابی کے لیے ہمارے معاون اور مددگار ثابت ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.